بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، مسواک چې کوم دا د زموږ زندګۍ کې یو ډېر اهم جز ده. د دې حوالې سره حضور پاک صلی الله علیه وسلم مختلف احادیثو کې د فضایل او د نور فایدې بیان کړي دي. د دې باره کې یوه ډېره خوفناکه او عبرتناکه واقعه مشهوره ده. علامه بن کثیر ابن خلقان رحمت الله علیه حوالې سره په خپل مشهور کتاب البدایه والنهایه جلد 13 او صفحه نمبر 200 کې ذکر کوي چې یو سړی و، د هغه نامه ابو سلام و چې هغه د بصره مقام بشنده و. خو دغه سړی ډیر زیات بې شرم او بې غیرته انسان و. یو ځل د ده په مخ کې د مسواک فضایل او د دې فایدې بیان شولې. نه ده ډیر د غوسې نه قسم وخوړو چې زه به د مسواک په خپل شرمګاه کې استعمالوم. لہذا د مسواک چې کوم ده هغه خپل شرمګاه ته داخل کړو او خپل قسم یې پوره کړو. دغه شان د مسواک سره ډیر د بې حرمتۍ او د بې ادبۍ معامله وشوه. د دې په نتیجې کې د قدرتي طور باندې پوره د 9 میاشتو پس د ده په خېټه کې تکلیف شروع شو او بیا څه وخت پس د ده خېټې نه یو ډیر بد شکله ځناور چې هغه د ځنګلي میږک په شانتې و د ده خېټې نه پیدا شو چې د هغه لکۍ چې کومه وه هغه تقریبا 1 لشت او 4 ګوتې وه. تقریبا د ده 4 خپې وې. سر یې چې کوم د هغه د مهي په شانتې او 4 غاښونه یې د خولې نه بهر ته وتلي وو. دغه بدشکله ځناور چې څنګه پیدا شو نو خلکو چې کوم ده هغه ته چې وکتو نو هغه په منډې شو، وډار شو، هغه ځای یې پرېښودلو. خو د هغه سړي یوه بچۍ وه چې هغه دلته کې خپل پلار سره موجوده وه. نو دا ځناور چې څنګه پیدا شو نو دا ځناور یو 3-4 ځله چې کوم ده هغه چغې ووهلې. په دې باندې هغه ماشومه چې وه هغې یو غټ کاڼی راواخیستو او دغه ځناور یې په سر باندې وویشتو او مړ یې کړو. خو هغه نه پس چې کوم ده دغه سړی ابو سلامه چې کوم و دم په 3مه ورځ چې کوم ده دا هم مړ شولو. نو دوستانو، د مسواک فضایل، د هغه فایدې، د هغه احادیثو کې د هغه ذکر دا یو حقیقت ده. دینه دا واقع د دم ثبتېږي چې که کوم شی چې هغه سنت سره تړلی ده، که هغه د مو په زندګۍ کې د هغه مو په ژوندون کې که هغه مو کوونه یا کمزوري و پکې، خو د هغه بې ادبي او د هغه بې حرمتي چې کوم ده دا کول یو ډېر غټ ګناه او د ډېر غټ نقصان سبب ده. نو کله هم دغه شی مو ونه کړو چې د یو سنت چې کوم ده هغه مو حلقه والو یا د هغې بې حرمتي وکړو او یا د هغې بې ادبي وکړو. دې نه ډېر غټ د نقصان احتمال ده. دې سره د ایمان تم خطره ده. زمونږ دنیا هم پې تبه کېږي او زمونږ آخرت هم پې تبه کېږي. الله دې مو تاسو ټولو مل شي.